قال یا موسیٰ تو فرمائل اللہ رب العالمین چی اے موسیٰ علیہ السلام بتاقی سلما منتخب کرنے تعالیٰ رب طول خلق باندے یعنی بدی بنی اسرائیل باندے بخبل پیغمبر سرا او بخبل کلام قول سرا فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین پس انیستو حاغ احکام چی درکڑی دی ما تعالیٰ رہا لرا تورات چکم احکام دی اوراق دی ناغ انیسا او شدد شکر گزار بندگانونا وکتبنا له فی الالواح او لکلی امونگا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پارا پہاگا تختو دا تورات کی الواح جمع دا لوح دا لوح لیکی تختی دا وسن حضرات وی دا غٹ کاغذونو او سن قول دا جنا دا تختیو دا زمردو یا دا زبرجدو یا دا مختلفو قیمتیو کام او باغی بہن تورات احکام لکلی شیو لکلی کتاب ورطا میلاو شو نو بدغی تختو کی اللہ تعالی ما لکلی ہو من کل شیئن دا ہر یو سیزنا نسا مطلب یحتاج الیہ فی الدین دا سے نا چکین ہر مسئلہ آغا بدی کی ریاضیم وا دا جغرافیم پکی وا وگین دا انگلشم پکی وا من کل شیء نا من کل شیء یحتاج الیہ فی الدین چی دا عقیدی مسئلہ وا دا عمل مسئلہ وا بنی اسرائیل ورطا محتاجو نا آغا خبر بدی کے موجود ہوئی چی دا یو موعظت او نصیحتو او دا یو تفسیرو دا پار دا ہر یو شیء فخذها بقوت پس دونی سدی دی الواح دا تورات ترا بقوت سرا بقوت یعنی بجد و اجتهاد مضبوطی انیسا تو اوستا قوم بدی بانی عملو کئی وامر قومک یاخذو باحسنها او تحکمو کدی اخبر قوم بنی اسرائیلو تا چاگی دی عملو کی پاغ احسن احکام دا تورات باندے اس سوال لا دے بی احسنها احسن خو اسم تبذیل دے چی اگر دیر خکولی احکام دی پاغی دی عملو کی نسمع لفظنے بگر دیر خکولی و اسنے دیر خکولی نو ہنگا طول دا اللہ تعالی احکامات نو یا خو اسم تبذیل پمانا دا نفس فعال سر دے وهو احون علیہ نو دا مطلب نا دا چی دوبارہ اعادہ اللہ تعالی دا دیر آسان دا او نو کول لکن تگرانو کا دوبارہ پیدا کول اللہ تا آسان دی دا منو جدیر آسان دی یا اسم تبدیل پمانا دا نفس فعال او یا سن حضرات مفسرین ہوئی بھی اصل کے احکامات مختلف ہوں سن عزیمتو او سن رخصتو لکہ زمونگا بدی امت کے انداز اشتا چیرہ چارا گیر کڑی او مڑکوی دی ویشا با کلمہ دا کفر ہوا ہے نو عزیمت دا دے چمے ہوا ہے دیر ثواب بدے کے دی او رخصت دامشتے چی ہوئی ہوا ہے خو بس پزر کے ظلم مطمئن ساتا سن عظیمتو او سن رخصتو نو اللہ تعالیٰ ورطا فرمائی چی دا غد عظیمت چکم احکام دی باقی دی عمل پیکا سأریکم دار الفاسقین او زرد چی با او بخیم زتاسو تا بنی اسرائیلو تاوی لبا او خیم تاسو تا دار الفاسقین آغا کور دا فاسقانو سا مطلب فاسقانو نا مراد یادی فرعونیان اغی خو حلاک شو نو فاسقین فرعونیان شو او داغی دار آغا مصر دے نو اللہ وی داغی اغا کور یعنی مصر حکومت او داغی کرسی اغا بنی اسرائیلو تا حوالہ شی او یا فاسقین نا مراد دی عمالقہ او داغی دار چے دے حقا دے شام نو بشام مانے عمالقہ مسلطو او حران کے دا خود ابراہیم علیہ السلام داغی وطنو نو بیا جہاد وی اوکے نو موسیٰ علیہ السلام کو وقت کی خویو نکو اخو بیا وادیتی ہے کہ گرفتار شو بیا دو عیسیٰ علیہ السلام کو وقت کی اوکو او بیا شام باغیم دا بنی اسرائیل حکومت را گئے نسوریکم دار الفاسقین سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق زردش اڑونزو حق دخپلو آیتون حق خلق لرا چاگی تکبر اولوی کی بزمکہ کی پناہ حق سرا او کچردوی اگوری لکہ دا کفر او شرک کول دا تکبر کو بنیاد دے دا پیغمبر دا اتبانا دی تکبر کی او کچردی اگوری ہر حق معجزی او نخی لرا نو دی ایمان نروڑی باقی باندے او کچردی اگوری حق لاری دا ہدایت لرا نو لا یتخذوه سبیلا دی ننیسی حقی لرا پلارا باندے او کچردی اگوری حق لاری دا گمراہی لرا نو دی نسی حقی لرا پلارا باندے گمراہی اتباع کی دا ہدایت اتباع نکی او دا پا سبب دا دی سر جب تاقیق سر دوی تکذیب کردے پا آیتون زمون باندے او دوی دی دا دی آیتون غافلین یعنی جاہدین انکار دی او هغه کسان چې هغه تکذیب کړل دی پایتونو زمون باندې او په ملاقات د آخرت باندې یعنی بعد الموت نه مني نو حبطت اعمالهم یعنی ضاعت د دوی هغه اعمال ضایع شوي دي که صله رحمی کوي که صدقه کوي خو ایمان پکې نشته نو الله وی دا ټول برباد دي
دوی ته بدله نه ورکولی کېږي لیکن د هغې عمل چې دوی عمل کوونکي د هغې لره په دنیا کې واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار دا اوس هغه امتحان دی چې کوم په بني اسرائیلو باندې بیا راغلی دی او عجل پرستي شروع کړې ده نو چې کله دا موسی علیه السلام او د هغه قوم بني اسرائیل د مصر نه وتل هجرت یې کو د الله په حکم نه د فرعونیانو نه دوی کالي راغستي وو او ویره یو واده دی او موږ یې په هغې کې عاریتن استعمالو نو هغه کالي لا دوی سره وو او دې دوران کې د هجرت حکم راغی نو هغه ټول زیورات دوی سره پاتې شو نو چې کله بیا دوی په ځای شو او موسی علیه السلام کوهي طور ته لاړ نو هغه سامری چې نوم یې و موسی او و کافر او منافق نو هغه ولګېد خلقو ته یې وی دا زیورات چې کوم تاسو سره پاتې شوي دي نو دې استعمال ستاسو لپاره ټیک نه دی ښه ځکه دا خو مال غنیمت دی د حربي مال دی او مال غنیمت په هغه شرایعو کې آسمان نه به اور راته نو هغه به اوس خوځېدو چا به استعمالو نه دا د دې امت خصوصیت دی چې غنیمت مال پړی شي نو دا ټول راغونډ کړئ ښه نو ټول زیورات د خلکو نه راغونډ کړو او بیا د هغې نه د سخي یو کالبوت او یو شکل جوړ کړو او بیا د جبریل علیه السلام سره خو د هغه تعارف او شناسایي وه نو د هغه د اس د خپو هغه خاوره چې هغې کې د حیات ماده وه نو هغه یې پکې ور واچوله نو بس هغه اوازونه شروع کړل نو دې په بني اسرائیل هغه ورته ټول په سجده باندې پرېوتل نو واتخذ قوم موسی او نیولی قوم د موسی علیه السلام من بعده یعنی من بعد ذهابه الى الطور چې کله لاړ موسی علیه السلام کوهي طور ته نو دوی جوړ کړي وو د هغه کالو د خپلو نه من حلیهم چې کوم د دوی سره کالي وو دا د دوی نو خو عاریتن او بیا د دوی لاسته راغلي وو عجلا یو سخي لره جسدا معنی لحما و دما باقاعده د هغې نه د هغه وینه وه د هغه چې کوم دی نو دغه غوښه وه او باقاعده د هغې نه چې کوم دی نو دا شی جوړ شوی و له خوار چې د هغه دپاره آواز و خوار صوت البقر ته ویلی کېږي د غویي او د غوا د هغې په شان آواز به یې کو الم یرو انه لا یکلمهم آیا نه ګوري دا بني اسرائیل دې خبرې ته چې په تحقیق سره دغه سخی چې دی خبرې نه کوي د دوی سره او نه ښیي دوی ته یو لارې لره بیا مو ته دوی معبود وي هغه د ځان چې کوم دی نو د ښې بدې نه دی او دوی هغه ته معبود وي نو نقمقلتوب انتها ده ونیسه دوی هغه سخي لره په خدای باندې اتخذوه یعنی الها ابو لسانی محبوس دی او دوی ظالمان په خپلو ځانونو باندې ولما سقط في ايديهم معنا ولما ندموا دا محاوره ده چې یو سړی ستومانه شي او پیمانه شي نو وی سقط في ايديهم دی په خپلو لاسونو باندې را پرېوتل څه مطلب دا لاس دا دې ځنې تکي سړی ښه چې سوچ کوي او ستومانه او پیمانه خو په خپل ځان باندې را پرېوتل ولم په لاس باندې را پرېوتل ولما سقط في ايديهم معنا ندموا هر کله چې ستومانه شو او پیمانه شو دا بني اسرائیل په دې خپل عمل باندې او دوی دا معلومه کړه چې په تحقیق سره دوی گمراه شوي دي قالوا لئن لم يرحمنا ربنا هو دوی چې کچري خامخا رحم ونکي په موږ باندې پروردګار زمونږ او بخشش ونکي موږ ته خامخا شو به موږ له تاوانیانو نه یعنې فی الدنیا والآخره ولما رجع موسی الى قومه او هر کله چې واپس راغی حضرت موسی علیه السلام په طرف د خپل قوم باندې په دې حال کې چې ډېر غوسه او ډېر غمجن و اسفا حزینا غوسه و چې داسې بدبخته بچي دي او شرکیات یې شروع کړل او ډېر غمجن و چې ټول قوم مې دونه محنتونه مې کړي وو د دوی په راه راست راوستلو باندې هغه ټول محنتونه رایګان لاړل بیا یې کفر شروع کړو بیا یې چې کوم دی شرک شروع کړو ځکه الله تعالی ورته هلته په وحي سره ویلي و چې ته خو دلته راغلی او قوم دې هلته ګمراه شو واضلهم السامري چې موسی علیه السلام راغی نو قال بئس ما خلقتموني من بعدي او فرمایل موسی علیه السلام چې ډېر بد دی هغه چې تاسو نائبان جوړ شوي یې زمانه رستو ښکلی نیابت هم کړی دی او ښکلی چې کوم دی نو هغه یعنی سرپرستی هم کړې ده او بیا هغې ته مخاطب شو وی آیا تاسو تلوار وکړه په هغه حکم د پروردګار ستاسو کې ما خو تاسو ته ویلي وو د الله په حکم چې تورات راوړم د الله تعالی شریعت راوړم او تاسو انتظار ونه کوو بل کفر پسې روان شوئ والقى الالواح او کېښودلې موسی علیه السلام هغه تختو د تورات لره القا خپله معنا په معنا د غورځولو سره راځي هم او په معنا د کېښودو سره هم راځي دلته کې چونکې هغه الواح هغه تورات د هغې حصه ده او د الله احکامات دي په هغې باندې نو
نو دا ممکن نه ده چې موسی علیه السلام هغه تختې ارتا وکړي. حسن علماء مفسرین وی په جلتې باندې سړی یو شی کی دي کنه خلک یې لکه وی غرزوخه هغه غرزول نه خو په تلوار او په جلتې باندې کی دي او یا معنی کې خودل هم راځي دغه چې قران پاک کې راځي ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. نو القى السمع معنا خدا نه چې غوږی ارتاو موږ چې خبر اورو نو القى السمع غوږی وتکي خو دي غوږی ارتاو نه او دارنګه چې کوم دی د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام بارکه چې فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه هغه قمیص د یوسف علیه السلام هغه د یعقوب علیه السلام په مخ او په سترګو باندې کې خو ورتا وي نه کو چې ویشته به نو دلته کوم القاء اشتل ندی القاء معنا وضع او کې خو دل دي نو کې خو د موسی علیه السلام هغه تختو د تورات لرا او راونی د موسی علیه السلام هغه سر د خپل ور لرا یجره الیه چراکا گئی هغه په طرف د خپل ځان باندې او بل دګی چې لا یعنی سر او ګیرا دواړه یې نه نیولې دي دغه هغه ورته وی لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی ما د سر او د ګیرنا منیسا نو په یو لاس دې سر وختونی ول او په بل باندې د ګیری وختونی ول او هارون علیه السلام داسې راکاګه دا موسی علیه السلام باندې جلال او غیرت الهی هغه باندې ډیر غالب شو. موسی علیه السلام خیال دار راغی چې ګنې هارون علیه السلام مداهنت کړي دي سستی کړي ده او بر وخت د قوم نگرانی نه ده کړي نو دا په دخل نه دي کړي. نو ګور هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه مشر دی ښا هارون علیه السلام مشر دی لیکن په تشریعیاتو کې او په تبلیغیاتو کې موسی علیه السلام مشر دی. هارون علیه السلام په صرف معاون واجعل لي وزيرا من اهلي نو هغه جلال الهی په د باندې غالب شو. هارون علیه السلام هغه سره دا عمل کو یجره الیه قال ابن امه او فرمایل حضرت هارون علیه السلام چې و زما د مور بچیا قال ابن امه یعنی ابن امه دا وتا د رأفت او د رحمت لپاره وی خلک وی کنه و زما د ابي دادا راوړي مطلب دا چې رحم را باندې وکي او نرمي را سره وکي. نو قال ابن امه دا منادا او حرف ندای محذوف دی ابن امه او فرمایل حضرت هارون علیه السلام چې و زما د مور بچیا په تحقیق سره دا قوم چې د بنی اسرائیل دی کمزور غنل او مالرا او قریب و چې دی مړکړې و مالرا دا نه چې نماز سستی کړي دا ما او ته تبلیغ کړي او خمه بوې کړي وو. قران پاک کې راځي ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. دا خدای نه دی خدای زموږ رحمان دی خو هغه فتنه دومره خورشه و که هارون علیه السلام ما غکو وزي مړ کوله وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء نفستو مخشاله او فما بين دشمنان لرا شماتت ویلکی کې خواصړه تا نو کته اوس د دې خلقو په مخ کې ما د سر او د ګیر نلی سي نو خدا مخالفین پر باندې نور خوشاله شي مدا موقدوی له بلاس باندې مور کا او مگر ذو مال رسل د هغه قوم ظالمانو ما پکې ما یادوا دغه ما پورا خپل تبلیغ او ما خپل تیل باتی سیدلې دي چې موسی علی السلام پوه شو چې بدی کې د هارون علی السلام هیڅ قصور هم نشته دا ټول شیطانی د سامری ده او دا نور کمزوري ټول د بنی اسرائیل خپل ده. وقال رب اغفر لي وذا خوشالي او فرمایل موسی علیہ السلام چې ادم پروردگارا بخشش وکې ماته دا مانه کم کوتاهی بدی کې شوی نو ماته معاف کی او زماده روح حضرت هارون علیہ السلام ته او داخل کې موږ لپاره باغ مهربانه خپل کې فی رحمتک ان فی جنتک دغه جنت محل رحمت ده. وانت ارحم الراحمین ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب قل الله تعالی وحی ورتراله چې چا عجل پرستی کړي دا نو سزا نه بچ کې دي نشي توبه به قبول شي خو د توبې د قبولیت شرط دا دی چې دی به قطعي کې پدې کې په تحقیق سره هغه کسان چې غینی ولې د اسخیلرا اتخذوا العجل الها سينالهم غضب زرد چې وبرسیږي دوی ته یو غصه او قهر د جانب د پروردگار د دوی نه چې هغه د ځان وجل دي او ذلت او شرمندگی په دې ژوند د دنیا باندې او د قرنګ بدل ورکوونګه هغه خلق ته دروغ وړي په الله رب العالمین باندې
او هغه کسان چې هغه عملونه کړی دي ناکار عملونه او بیا توبه وباسي رسول داغینا او ایمان راوړي په تحقیق سره پروردگار ساجد من بعدها یعنی من بعد التوبه رسل رتا توبه وکړونه لغفور الرحیم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح او هر کله چې سړا شو د حضرت موسی علی السلام نه دا موسی دراوای خسته هغه تختو د تورات لرا وفي نسختها هدى او داغي په مزامینو کې وفي نسختها کله کومه انداوا سره یو نسخه ده نسخ دا د ازدادونه نسخ قران اولو ته هم وي ما ننسخ من آیه او ننسها او نسخ لیکلو ته هم وي ناسخ معنا کاتب نو نسخه یعنی هغه شی چې کوم لیکل شي دي نو وفي نسختها او باغ نسخه دغه تورات دغه الواحو کې او یا دغه باغ مزامینو کې هدایت او رحمت د پاره د هغه قوم چې هغه د خپل پروردگار د پاره یریدون کې دي واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا اوس حضرت موسی علیہ السلام د الله په حکم قوم ته وی چې سلويخ کسان نقبا او یا کسان نقبا او مشران منتخب کړي او دا وټول کو هیتور تلاړ شي او الله رب العالمین تبا معذرت وکي چیرې موږ نه اجل پرستی شوی دا او ډیر بد کار شوی دی بس موږ معافي غواړو حضرت ابن عباس دی وی دا او یا دا ګوره هغه او یا ندي چې هغه کوم موسی علیہ السلام تورات راوړو نو دی وی یرا مونږه الب منو چې مونږ ته پخپل وې هغه ته راځي چې لاړ نو چې الته پخپل د الله کلام واورید نو بیا وی الب منو چې ارن الله جهرتا نو دا نه مناسب سوالو نو عذاب پر راغه او ټول عذاب باندې معذب شو نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای دغه او یا ځان لکسان دی او دا او یا ځان لکسان دی دا او یا سره پاره دي دا د عجل پرستین الله تعالی ته معذرت کوي چې موږ ډېر بد کار شوی دی موږ د خلقونه او موږ توبه تایب نو اوس الله رب العالمین چې په دې باندې خفاو د دې په عمل باندې غوسو نو چې دوی لاړل نو ټول هغه د زلزلہ پر راغله او ټول لسیل می الته کې مرش نبی موسی علیہ السلام درخواستونه کول چې یا الله ته چې کوم دینو هغه چې کوم به وقوفانو کوم کار کړی دی خدای پاک پاغي باندې موږ مرانی سي نو وختار موسی قومه او منتخب کړل حضرت موسی علیہ السلام یعنی عن قومه منسوب فنزع خافض سره او یاو کسان لرا د پاره دغه میقات زمونږه د پاره دغه وخت مقرر زمونږه چې دی په کوه دور درادي او معذرت په پیش کړي پس هر کله چراونی سلوی لرا زلزلې قال رب لو شئت اهلكتهم او فرمای موسی علیہ السلام چې ادم پروردگار هغه چې دا غوښتلې وي مطابق هلاک کړي دوی لره په خوا د دینه او ایایا او مال خدای زبده موسی را وفات کړي و ما نو بس نو خبره به ختم شي او چې ژوندې ما او دوی مړ شي نو بنی اسرائیل به اوس ما باندې الزامونه لګي چې کسانی په سازش باندې هغه دا چلو سره وکړو اتو هلکونا بما فعل السفهاء منا آیاتو مړکای مونږ لره او هلاکای مونږ لره په هغه عمل باندې چې کړه دې بي وقوفانو په مونږ کې اصحاب العجل هغه سفهاء دي چې عجل د سجده باندې پریوزي ان هي الا فتنه ندیدا لکن دا خو یو امتحان ستاده خدای پاک لوی امتحان دی را باندې راوستو او ته گمراه کوي په دې سره هغه چاله چې وګواړي او هدایت کې هغه چاته چې وګواړي او خدای پاک ته ناصر او مددگار زمونږي پس د بخشش وکي زمونږ او رحم کې مونږ باندې وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه او خدای پاک ته مقرر کې او ولي کې زمونږ لپاره په دې ژوند دنیا باندې نیکی او په آخرت کې هم زمونږ لپاره نیکی دنیا کې نیکی هغه ایمان او عمل صالح دی او آخرت کې جنت ته دغه بدله ان هدنا الیک هدنا معنا توبنا په تحقیق سره موږ توبه وکړه په طرف ستا باندې او فرمایل الله رب العالمین چې عذاب زما چې د رسول د خپل عذاب هغه چاته چې وګړم او رحمت زما چې د وسعت كل شيء هغه شامل له هر یو شی ته فسأكتبها للذين يتقون فزرد چلیکم او مقررون زدا خپل رحمت حق خلق را چاغه یریږي د الله رب العالمین او ورقي حقي زکات لرا او هغه کسان چې هغه په آیتونو زموږ باندې ایمان لرونکي وي الذين يتبعون الرسول النبي اوس دا کسان چې باغی باندې الله تعالی رحمت کوي او ایماندار خلق دې دا څوک دي او اذا د نبی اخر الزمان امت دي الذين يتبعون الرسول دا هغه کسان دي چې دي تابعداري کوي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې هغه امي نبی دی ان پړ
چا نه په انسانانو کې او په مخلوق کې هغه چې کوم عزت نه ده کړی. الذي يجدونه مكتوبا عندهم او دا هغه نبی عليه الصلاه والسلام دې چې مومي دوی یجدونه یعنی دا هغه نوم دا هغه صفات او نعت هغه دوی مومي لیکل شوی په نسبت باندې په تورات کې او په انجیل کې چې حکم کوي پیغمبر علیه السلام دوی ته باندې کوي سره او باندې کوي دوی له هغه نارواونه ويحل لهم الطيبات او حلال وی دوی ته هغه پاکیزه او سيزون لرا چې کوم بني اسرائیل بزان حرام کړي او یا بغیان باغی باندې حرام شي نو هغه به حلال کی لکه او خان او یا چې کوم دینو بدی او کل ذی ظفر هغه ټول بیا پیغمبر علیه السلام په شریعت کې حلال شو. ويحرم عليهم الخبائث او حرامي پیغمبر علیه السلام په دوی باندې هغه ناپاک سيزون لرا خبائث چې څومره ناپاک سيزونه دي که سپي دي که خره دي که حشرات الارض دي هغه ټول حرام دي ځکه دا خبائث دي. ويدع عنهم اسرهم او دغه پیغمبر علیه السلام بلری کوي د دوی نه هغه بوج د دوی لرا والاغلال التي كانت عليهم او د دوی هغه توقن لرا یعنی هغه احکام شاقه ولرا چې کوم مقرر په دوی باندې اسر معنا بوج اغلال معنا توقونه چې غاړه ته اچي او مړی بنديوان شي هغه وسپنا چې په مړی کې اچي قیدی انسان ته مراد د دین هغه احکام شاقه دي چې کوم په بنی اسرائیل باندې وو او پیغمبر علیه السلام هغه لري کړل او د دې امت لپاره منظم بار ده کې جایز شو زکاتم 1/40 شو او نور احکام نرم شو. فالذین آمنوا به پس هغه کسان چې ایمان راوړل دي په پیغمبر علیه السلام باندې وعزروه او هغه مضبوط کړي دي هم پیغمبر علیه السلام لرا یا وقروه چې هغه عزت ورکړي دي پیغمبر علیه السلام لرا داغو عقیدت او داغو عزت کړي دي او امداد کړي داغه سره او تابعداري کړي د هغه رڼا چې کوم نازل کړي شوی سره د هغه نه دا چې هغه د القرآن الکریم دا رڼا کتاب دی. اولئک هم المفلحون دا کسان چې دا کامیاب دي. قل یا ایها الناس اوس پیغمبر علیه السلام ته الله خطاب کوي چې تور ته خطاب عامه وکړه چې څومره انسانان او پیریان ټول د پاره الله تعالی نبی را لېږلی مخکنی پیغمبران د خاص زمان او مکان د پاره وو او د پیغمبر علیه السلام بعثت چې دی هغه د تمام انس او جن د پاره دی او تا قیامت د پاره دی. دو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې او انسانانو او پیریانو په تحقیق سره رسول الله په طرف تاسو ټول باندې الذي له ملك السماوات والارض ذرا الله رسول حس الله چې داغه د بار حکومت او بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې ده. لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله ایمان راوړئ تاسو په الله پاک او پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه نبی امید او حس پیغمبر علیه السلام چې هغه ایمان راوړي په الله تعالی او په کلماتو هغه باندې او تابعداري وکړي داغه خایي چې تاسو هدایت یافته شئ. ومن قوم موسی امه اوس د مخکې بنی اسرائیل داغي خو الله تعالی درگت جوړ کو او داغي ډیر بد بیان شو. الله وی سنه به نیکان خلق شته بعد په قوم د موسی علیه السلام کې امه یو داسې امت او جماعت هم شته چې هغه هدایت کې خلق ته په حق سره وبه يعدلون او هغه په دغه حق سره فیصله د انصاف کوي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا ملګری. وقطعناهم 12 اسباطا امما اوس الله رب العالمین هغه نور نعمتونه او بیا ور سره نقمتونه او سزاګانی هغه ذکر کوي چې مخکې سورۃ البقره کې هم تیر شوی دي. وقطعناهم او ټوکړي ټوکړي کړيو مونږه تقسیم کړيو مونږه دغه بنی اسرائیل لرا 12 اسباطا امما ودولس قبائل کې جماعتونه او ډلې ډلې دغه یعقوب علیه السلام دولس زامن او د هر ځای ځان له قبیله او وحی کړو موږ په طرف د حضرت موسی علیه السلام باندې په هغه وخت کې چې کله د طلب د اوبو او طلب د بارانو کو اوبې وغوښتي اذ استسقاه قومه چې کله اوبو وغوښتي دنه قوم ددو نو موږ ورته وحی وکړه دا د وادي تیه واقعا چې ته اوه په امساخ بل سره د کانی لرا نو فم بجست منه نو بل ذکر راغله فن فجرت نو داړو کې فرق دا د انفجار چې ډېر زیات اوبه رواني شي او انبجاس چې دا لګي رواني شي نو بظاهر په دواړه دیو بل مخالف شو نو یداو بو حالا حسب الضرورت رواني دي نو لکه مونږ والتاو نو کله وګډیر شي او کله بیا تاو نو بیا لګي شي نو بده کې الله رب العالمین هغه سیستم ورته کړو چې دی ډېری غوښته نو بیا به ډېری چینه رواني وو به ډېری نو بیا فن فجرت
او چې کله به دوی لږو ضرورتونو بیا فم بجسد نو دواړه جاری کېدل دي او دواړه روانېدل دي نو بس روانې شو د هغې نه 12 چینې او په تحقیق سره معلوم کړی و کل اناس هر یوې قبیلې اناس وي خلقو ته مراد نه قبیله ده مشربهم هغه ګودر خپل لره چې کوم دی به اوبه څښو دې لپاره چې انتظامي معاملات برابري او جنګ جګړه او تنازع پکې نه راځي او بیا دوی وې سورې نشته خوراک نشته په وادي تیه کې الله ولا د هغې انتظام وکړو سورې وکړه مونږ به دې بني اسرائیلو باندې د وریځې یعنې فی التیه او را نازل که مونږ په دوی باندې هغه ترنجبین او مړزانو لره کلوا من طیبات یعنې وقلنا لهم او مونږ ورته وویل چې خورئ تاسو د پاکیزه او هغه نه چې روزي کړی دی مونږ تاسو ته خو دوی ته حکم دا و چې ذخیره اندوزي به نه کوئ ښه نو دوی به بیا وکړه دا هغه نقمتو نو وما ظلمونا او ظلم نه وکړی دوی په مونږ باندې په دغې ذخیره اندوزۍ سره لکن دوی په هغه نفسونو خپلو باندې به یې ظلم کو وإذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه او یاد کړئ هغه وخت چې کله وویل شي دي بني اسرائیلو ته چې اوسېږئ تاسو په دغه خاریه کې او خوراک یا بیت المقدس او یا اریحه لکه دوی وي من او سلوا هر وخت نشو خوړلی نو الله تعالی ورته وایي ټیک ده هغه ښار ته لاړ شئ کرې رهی به او بیا خورئ او څکئ خوراک کوئ تاسو د هغې نه چې کوم ځای کې تاسو وغواړئ خو دومره د ادب لحاظ به کوئ بې ادبي به نه کوئ وقولو حطوة او تاسو وایئ یعنې مسألتنا حطوة زمونږ درخواست دا دی ان تحط عنا خطایانا چې خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي نو په ژبه به داسې وایي ښه توبه توبه خدای مونږ معاف کړي وادخلوا الباب سجدا او داخل شئ تاسو دروازې د دغه بیت المقدس یا د اریحا ښار ته سجدا یعنې منحنینا په ټیټې ټیټې باندې تواضع به کوئ او یاد برکات شکرانه وکړئ او بیا داخل شئ نو بخشش به وکړو مونږ تاسو ته د هغه ګناهونو ستاسو او خامخا سیوا کړو مونږ هغه نیکو کارو لره هغې له ثواب نور هم ورکړو نو پس تبدیل که هغې خلکو چې ظالمانو په دوی کې هغه وینا لره غیر د هغې نه چې ویله شوی و دوی ته نو چا به وایي د حطوة په ځای باندې حنطوة غنم پکار دي او چا به وایي حبة فی شعیرة مونږ له غنم او وربشې ګاډېره پکار دي او الله تعالی ورته وایي تواضع فعلي به هم کوئ نو دوی داخل شو او فدخلوا على استاههم يزحفون دی په کوناټو باندې خویدل د ډېرو نخرو او د ډېر ناز د وجې نه او په دغې حالت کې ور داخل شو نو فارسلنا عليهم رجزا معنا عذابا راولېږه مونږ په دوی باندې یو عذاب د جانب د اسمان نه په سبب د هغه باندې چې دوی چې ظلم به یې کو او هغه عذاب سو هغه طاعون نو طاعون بیماري پرې راغله او 70,000 په هغې کې مړه شو واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اوس دا نور د هغې نقمتونه او سزاګانې د الله نعمتونه د دوی نقمتونه او د مکذبینو انجام نو دا مخکې تیر شوي داود علیه السلام زمانه وه او الله تعالی ورته وایي د خالي په ورځ به د میانو ښکار نه کوئ او دوی په هغې کې حیلې جوړې کړې د الله حکم یې مات کو شادوګان او خنزیران ترې نه جوړ شو دا یې انجام دی وی سوالو که اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دوینا په باره د هغه کلي کې او د هغه خاریې کې چې هغه په غاړه د سمندر باندې د سمندر په غاړه او په ساحل سمندر باندې آباده وه دا ایله د ایله د دې ښار نوم دا دی په هغه وخت کې چې کله دوی به تجاوز کو په هغه ورځ د خالي کې الله ورته وایي د خالي ورځ د عبادت ورځ ده خو دوی به تجاوز کو په هغه وخت کې چې کله راتله به دوی ته هغه میان د دوی حیتان جمع د حوت ته هغه میان د دوی په هغه ورځ د خالي د دوی باندې شرعا بالکل ښکاره د اوبو په سر باندې د الله شانو د خالي په ورځ به ډېر زیات و یوم لا یثبتون او په هغه ورځ باندې چې کله به د خالي ورځ نه وه بله ورځ به وه نو بیا به لا تأتیهم بیا به میان نه راتلل هغه شان ډېر به نه کذلک هم دقه رنګې مونږ امتحان واخیسته په دوی باندې ابتلا او امتحان پر راغی په سبب د هغه چې دوی نافرمانی کوله د احکامات الهیو واذ قالت امه منهم نو دا قوم د ایلې درې طایفې جوړې شوې قوم په درې حصو کې تقسیم شو یو فرقه چې کومه ده نو هغې د میانو ښکار شروع کو او حیلې ورته جوړې کړې دا فرقه ظالمه ده ظلم یې کو زیاتې کو او یو فرقه هغه ساکته ده هغې په خپله خو ښکار نه کو او چې چا کو هغې ته یې غږ نه کوه بس ښه پوهه خلک دی نو چې سره د پوهې نه بیا کوي نو دوی پوه شه خدای پوه شه خو دوی ورته وعظ او تبلیغ نه کو چې هلکه مه کوئ عذاب به راشي داسې نو دا فرقه ساکته ده
او یو فرقه چې کومه ده هغه امره بالمعروف یعنی فرقه صالحه ده دغه هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کی په خپل د بیان او کار نه کو او چې چا کو هغه ته ګوره د خدای نه ویریږي عذاب به باندې راشي او د خدای سره حیله او نخرې مکوي خو چې کله هغه نه منله نو آخر کار عذاب الهی پیراغي فرقه ظالمه هغه باندې خو عذاب راغی شادوغان او خندیران دې نه جوړ شو فرقه صالحه هغه خو بچ شو او ابن عباس سی وی پته را دنيشتا چې آیا دا فرقه چې دا کما ساکته د داغي سره سو شو نو حضرت عکرمه سے دا د ابن عباس سے شاګرد رشید دی او ډیره موده داغه نه قران زده کړی دی هغه ورته وی جی وی چې سیاق او سباق تا ګورم نو ماته خدا معلومیږي چې هغه الله تعالی بچ کړی دی وی ځکه الله تعالی وی چې انجینا الذین ينهون تاسو جره روان دي انجینا الذین ينهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا نو چې چا چې کم دی یعنی د بدین خلق منی کول نو هغه کسانو ته الله پاک نجات ورکړي دي او چې چا ظلم کو نو هغه باندې د الله رب العالمین عذاب راغلی دی او دوی چې دي نو دوی هم په خپل د هغه ظلم نه ځان بچ کړي دي دغه چې د بیان او ښکار هغه نه کوي وی حضرت ابن عباس سے هغه سره اتفاق وکړ نو بهرحال دی کې اقوال مختلف دي بعض علماء چې هغه سره چې کم دین هلاک شوی دي دغه چې دوی امر بالمعروف نه کو نهي عن المنکر او نه کړه لیکن راجح قول دا دی چې هغه بچ شوی دي ځکه امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خو په عام حالاتو کې فرض کفایي ده نو چې یو کس یو کې نو غاړه ټول خلاص شي ښه نو چې وی فرقه وکړه نو د ټول غاړه خلاص شي هغه هیڅ چا نه وکړي غاړه بیا ټول بند وای الله تعالی دې دین عبرت واخلې وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ او په هغه وخت چې کله او ویل یو ډلې امه منهم یو جماعت بدوی کې داغه ساکته او هغه خاموش ډله ده چې دی امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کو نو چې چا کو نو هغه ته مړه صحیح کوي تاسو ته ولې کوي اذن خپوي دي حق په واضح شوی دی لما تعذون قوما ولتاسو نصيحت کوي یو قوم ته چې الله رب العالمین هلاکون کې دي دوی لرا او یا عذاب ورکون کې دي دوی ته عذاب سخت لرا نو قالوا معذره الى ربكم وإلا فرقي معذره ان نعتذر معذره مونږ عذر پیش کو یو عذر ای مونږ خپل غاړه خلاصو الله ته په طرف د پروردگار تاسو باندې او بلدا چې ولعلهم يتقون خایږي چې دوی هم بچي دغه نافرمانی د الله رب العالمین نه کې دې زموږ په تبلیغ باندې سم شي فلما نسوا ما ذکروا به پس هر کله چې دوی هر کو هغه شی او هغه حکم چې دوی د نصیحت کړي شی او باغی سره نو نجات ورکوم هغه خلق ته چې هغه منکو خلق دا غناکار او دا غبدینا واخذنا الذين ظلموا او راونی سلمونګه هغه ظالمانو لرا چې چا د میان افکار کو او دیو قول مطابق چې چا ته غم نکو بعذاب بئیس معنا شدید فعذاب سخت باندې په سبب د هغه باندې چې دوی نافرمانی کوله فلما عتوا عما نهوا عنه فلما عتوا یعنی ابو هر کله چې دوی انکار وکړو د هغه سیدنا چې دوی من کړی شو دا غینا نو ویل مونږ دوی ته شی شادوغان ذلیلا نو بس شادوغان او خندیران دې نه جوړ شو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ دا بیا غیته تخویف دی او غیته چې کوم دی یو غیته چې کوم دی یو زورن دا وعید دی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ او یاد که هغه وخت چې کله اعلان وکړ پروردگار ستا چې خامخا مسلط کوم په دې يهوديانو باندې تر دوره د قیامت پورې من يصومهم سوء العذاب هر هغه څوک چې هغه ور سیدوی د ناکار عذاب الله وی دا يهوديان چې دونه د پیغمبرانو مخالفتونه کړې دي نو نمبر وار به دوی باندې څوک مسلطي ښه دی به عمر له محکومي نو لاول سليمان عليه السلام په الله مسلط کو نو هغه ولخو پوسټه کې وښکو بیا بخت نصر په مسلط شو بیا په اخر کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اغلب الله تعالی قوت او طاقت ورکو نو دا څوک جلاوطن شو څوک چې کوم دي جزیه باغی باندې کې خوتل الله وی قیامت پورې ودا سی وی من يصومهم سوء العذاب چې څوک برسي دوی ته کوم دي هغه ناکار عذاب لرا په تحقیق سره پروردگار ساجد سخت سزا ورکون کې دي او په تحقیق سره الله تعالی چې غفور الرحیم وقطعناهم في الارض او تقسیم کړو موږ دي بني اسرائیل لپاره پزماکه کې
جماعتنا مختلف بدوی ګډلې جوړې شوې دي، بعض بدوی کې نیکوکارو او بعض بدوی کې دون ذلک هغه خلقو چې ما سیوا او د هغې نه یو نیکانو او یو ما سیوا د نیکانو نه. ما سیوا د نیکانو نه څوک خو بدان دي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات او امتحان خصهم دي بني اسرائيل ونعمتن او نقمتن باندې حسنات او سيئات، کله به نعمت راته او کله به نقمت او سزا راتله. او مقصد دا لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف، نو پس رسترال د دوی نه هغه ناکاره وارثان، یو خلف دی یو خلف دی. نو چې کله نیک خلف الرشید وي، نیک وارث او نائب وي، نو هغه ته خلف وي بفتح الله. او چې ناکاره وي، ناکاره اولاد ناکاره کشران، نو هغې ته بیا خلف وي. فخلف من بعدهم، نو رستراغ د دوی نه خلف، او نو بابا د شاه منصور به وي هغه کمثل اولاد، هغه کمثل اولاد د دوی نه پیدا شوه، دا خلف ناکاره. ورثوا الکتاب، چې هغې وارثان شول د کتاب، تورات هغې ته پاتې شو، انجیل هغې ته پاتې شو. څه چل به یې کو؟ چل پیدا کو. او الله تعالی کتاب الله والا قرآن مجید والا خلقو ته وګوره، دې نه عبرت واخلئ. ښه د هغې هغه وروستو پاتې شو خلقو به دا چلونه کول. یاخذون عرض هذا الادنى، چې هغې به اخیستو هغه سامان د دې ذلیلې دنیا. ادنا معنا بیکاره، لاندې څیز، مراد نه رشوت دی. د دنیا دو پیسې به یې اخیستې، د الله حکم به یې بدلو. یاخذون عرض هذا الادنى، او هغې به اخیستو هغه سامان د دې خسیس او د دې بیکاره څیز لره رشوت به یې اخیستو. ویقولون سیغفر لنا، او ویل به یې چې زر ته چې بخشش به وکړې شي مونږ ته. یاره وی الله دې مونږ معاف کړي، الله دې مونږ معاف کړي. او بیا چې سوال او بله موقع راغله بیا به یې خوړه، او بیا به الله دې مونږ معاف کړي. استغفر الله استغفر الله. سیغفر لنا وإن یاتهم عرض مثله، او کچره را بغې دوی ته یو سامان نه مراد دغه د دنیا دوه پیسې دي، رشوت. وإن یاتهم عرض مثله، او کچره را بغې دوی ته یو سامان په مثل د هغې باندې، نو یأخذوه، بیا به یې اخیسته. پته نه لګي چې هغه استغفر الله به یې څه لپاره وي. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا ولې نو اخیستلی شوی د دوی نه هغه پوخ لوس په کتاب کې، یعنې په تورات کې، الله یقولوا علی الله الا الحق، چې دوی به نه وایي په الله رب العالمین باندې لیکن هغه وینا حق لره. ودرسوا ما فيه، او حال دا دی چې دوی لوستي وو هغه مضامین چې په دغې تورات کې وو. ودرسوا ما فيه، د تورات ټول مضامین یې لوستي وو، او په تورات کې د عالم بې عمله حشر یې لیدلی و، د هغه انجام یې لیدلی و، او بیا به یې دا چل کو. والدار الاخرة خیر، او خامخا کور د آخرت ډېر بهترین دی دپاره د هغې خلقو چې هغه ځان بچ کړي د نافرمانۍ د الله رب العالمین نه، او ځان بچ کړي د رشوت نه. افلا تعقلون، الله وایي تاسو کې عقل نشته. والذین یمسکون بالکتاب، دا اوس هغه ښه خلق دی، هغه کسان چې هغې منګولې خښې کړي دي په کتاب الله باندې، تورات ته نه مراد دی، د الله کتاب یې مضبوط نیولی و. واقاموا الصلاة، او بیا چې کله قرآن راغی نو په هغې باندې عمل وکړو، لکه عبدالله ابن سلام او د هغه ملګري، او دوی پابندي کړې د مانځه ده. انا لا نضيع اجر المصلحین، په تحقیق سره مونږ نه ضایع کوو هغه اجر او ثواب د هغه نیکو کوونکو والا چې څوک د اصلاح عمل کوي. وإذ نتقنا الجبل، او یاد کړئ هغه وخت چې کله مونږ راوباسو هغه کوهي تور لره، جبل نه مراد کوهي تور، د پاسه په سرونو د دوی باندې، کأنه ذلة، گویا کې دا یو صیبانو، دا دوی سرونو باندې سم یو سوری کړی و، یو وریځ وه. وظنوا انه واقع بهم، ظنوا معنا ایقنوا، او د دوی دا یقین پیدا شو چې په تحقیق سره دا غر را پرېوتونکی دی په مونږ باندې. خذوا ما آتیناکم، یعنې قلنا لهم، مونږ ورته ووایي چې واخلئ تاسو هغه احکام چې درکړي دي مونږ تاسو ته، بقوت معنا بجد و اجتهاد، فمضبوطی ونیسئ، او یاد کړئ هغه احکام چې هغه په دې کې دي، لعلکم تتقون، چې تاسو بچ شئ د عذاب د الله رب العالمین نه. وإذ أخذ ربک من بني آدم، الله وی تورات کې د لوزونه اخیستل شوي وو چې حق به بیانوئ او رشوتونه دا به نه اخلئ، هغه لوزونه یې پرېښي وو. الله وی دا خو هغه قوم دی، دغه لوز خو څه کوي، د ازل هغه لوز یې پرېښی دی. ښه حالانکې آدم علیه السلام نه د هغه ذریت الله پیدا کړ، بیا د هغې ذریت پیدا کړ، وهلم مجره، او ټول چې کوم دی الله تعالی پکې عقل فهم واچو. وادي نعمان د عرفات په میدان باندې،
او بیا ته الله تعالی وی الست بربکم نو ټول وسیل می قالو بلا الله تعالی دا ټول لوس کړي دي اوس دا لوس چې الله تعالی اخستو هغه عهد الستو نو دا یا د جنت د داخلين مخکیو اول دا لوس اخستل شوی دی یا د جنت د کوزیدون رستو دی قولان دواړه قولان شته نو الله تعالی هغه لوس مات کړي دي یاد کړئ هغه وخت چې کله واخص پروردگار ستا من بني آدم من ظهورهم د بني آدمنا د شاګانو داغینا اولاد داغی لرا لاول د آدم علی السلام نه دا رسول بي اولاد واخص او بیا داغی د اولاد نه اولاد الاولاد را واخص تر قیامت پورې څومره دي او الله تعالی چې کوم دی هغه کې عقل فهم واچو واشهدهم على انفسهم او گواه الله رب العالمین دوی لره پاغه نفسونو خپل باندې او ورته وی چې آیا زنه پروردگار تاسو دی ورو وی بلا ان بلا انت ربنا ولنه دا پروردگار زمونږی مونږ گواہی کو بدی خبره باندې ان تقولوا يوم القيامه وصلى الله دا لوز من نول واخصو چې سبا له سوق په قیامت کې دا نه وي چې مونږ به خبر وکا الله تعالی وی لوز من نواخ او که څوک مونږ ته لوز یاد نه دی نو د هډ پته نشته چې کله عهد د الست شوی دی نو چې کوم مخلصین دي کاملین حضرت علی سی وی ما په غوګونو کې وسم دا الستو هغه आवाज وسم شته الست بربکم ما دا وسم یاد دي او دا شان ډیر بزرګان وی هغه منظر مونږ ته یاد دی او کوم ته یاد نم دی خدای الله کتابونه او د الله پیغمبران باغی گواهان دي چې تاسو له وس کړه وکړه یو سره ډیره پیری وی یره ما ته هونه دی یاد خطبه کسان په گواهان پیش هغه به د کومه دا خبره کړي ده بس ختم شو خبره دې پړ دې او دلته د الله ټول کتابونه او د الله ټول پیغمبران په گواهان دي نو الله تعالی دا لوز من نول واقع ان تقولوا يوم القيامه یعنی الله تقولوا چې تاسو ونوای په ورځ د قیامت باندې چې په تحقیق سره موږ خو عن هذا غافلين هذا التوحید خدای پاک موږ خو توحید د دې خبره نبی خبرو دا موږ ته چانه وکړي دا وزر شتاونه کوي او تقولوا انما اشرك اباؤنا او یا تاسو ونوای چې په تحقیق سره شرک کړو پلارانو مشرانو زمونږه وړاندې زمونږه او موږ اولاد دا غیر داغینا افتهلكنا ما فعل المبطلون آیا پس هلاکای موږ لره په سبب د هغه عمل چې کړه د هغه لره باطل پرست خلقو ناکار خلقو موږ نه کړي او د قران موږ بیانو آیتونه د قران پاک بل ولعلهم ان لتدبروا ولعلهم يرجعون آیتونه ځکه بیانو چې تاسو به تدبر وکړئ د الله خدای او د الله قدرتونه معلوم کړئ او خایږي چې دا خلق واپس شدنا فرمانه د الله رب العالمین واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا وصلی الله تعالی فرمایي چې ګوره دا رشوتونه چې اخلي يهوديان او بیا دې امت ته سبق دی نو الله تعالی وی دا الله حکمونه مبدلوي او عبرت حاصل کې پیغمبر علی السلام دوی د بلعم ابن باعوره قصه وتوکا دا غینه د عبرت واخلي دا یو بزرگ مستجاب الدعوات او بعض وی یو قول دی نبی خدا خطا دی ښه دا الله پیغمبر معصومی هغه چرته بیا داسې نه کیږي خو بزرگ مستجاب الدعوات چې بر یو قتل وی عرش په لیدخه او 12000 شاګردان دا ورته په درس کې ناستو او لزرا مشوانه او دوازونه دا به خلکو د په مجلس کې دا به خلکو لیکل کول ښه دغه مسلې بیانول او خلق ولیکل کول څومره اوچت مقام یو او دیولګي خلق له پیسې ورکړي رشوت ولا ورکړ د موسی عليه السلام مخالفینو وته دعا وکړه تاسو سره اسم اعظم دی او الله تعالی ستاسو دعا نه رد کړي نو ته دعا وکړه چې خدای پاک مونږ غالب کړي او د موسی عليه السلام مغلوب شي دوه تلاول عذر وکړو واغي بلا ډاله او بلا تخفي کور ته ولا ولېګلې خدای متاثر شو هغه ورته استابې سي خو بس یو خبره دا وایي کنه باقي خدای په خاطر پوي نو چې کله د خپل واده کړه او د خبره شروع کړه چې خدای پاک دا مخالفین کامیاب کړي نو د خپل نه پیدا خاطر خدای پاک پیدا فعل کې او دا مغلوب او موسی عليه السلام به یادو چې دا مغلوب کې خدای ودا غالب اخر ورته وی دونه ډالې دی واغسته او سره د خیرې مونږ ته کوي دا ولي هغه ته بس زما ځان اختیار کې نه مخه او جب راوته لا او بدی دغه نه پرې وته او الله تعالی فمثله كمثل الكلب او هغه الله رب العالمین چې کوم دې ذلیل د دنیا هغه چې کوم دې په دغه حالت کې مړ نو الله رب العالمین فرمایي که څوک د 2 پیسو د لپاره ایمان خرڅي دین خرڅي قران خرڅي
نو د دې واقعې نه عبرت واخلي. علم ډېر اوچت مقام دی او د عالم ډېر اوچت مقام دی. پیغمبر علیه السلام د خپل وارثان ویلي دي تاسو وړوکی مقام نه دی، خو په شرط د دې چې د هغې هغه تقاضي پوره کړي، او که پوره یې نه کړي نو بیا یو ځای کې الله تعالی د عالم مثال چې کوم دی نو هغه بیا د سپي سره ورکړی دی. فمثله کمثل الکلب، دا کله چې دی لالچي شي حرص پکې راشي ښه لالچي کتا. او بل ځای کې الله تعالی وایي کمثل الحمار يحمل اسفارا، الله وی د مثال لکه د خر دی، دومره احمق دی، علم حاصل کړی دی او عمل پې نه کوي، علم ورسره دی او د هغې هغه تقاضي هغه نه پوره کوي، نو بس احمق شو. او په حماقت کې مونږ محاوره کې وایو چې یو سړی نه مړه وي څه خر سړی دی، مطلب دا چې احمق دی او ناپوهه دی. نو الله تعالی هم د خر سره بیا تشبیه ورکړې ده. نو فرمایي واتلو علیهم نبأ الذی، تقول ولاو تلاوت کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې یهودیانو باندې او په دې خپل امتیانو باندې په ټولو باندې خبر د هغه سړي او قصه او واقعه د هغه سړي چې ورکړي موږ هغه ته آیتونه خپل اسم اعظم ورسره وکړه او مستجاب الدعوات بزرګو. نو فانسلخ منها، نو پس دې اوتو د هغې نه دې لغ اوتو هغه آیتونه او هغه برکتونه او هغه دعاګانې او هغه ټول سیدونه هغه دې نه پاتې شو. فانسلخ منها یعنې بالرشوت، لکه ډالۍ یې واخیستې، رشوت یې واخیستو او د الله د پیغمبر مقابلې ته املا وتړله. نو پس ورپسې شه په ده پسې شیطان، نو شو دی د هغه ګمراهانو نه. او که چېرې مونږ غوښتلی وی نو خامخا پورته کړی و مونږ ده لره، لرفعناه بها، الله وی ما به اوچته مرتبه ورکړې وه که ما غوښتله. ولکنه اخلد الى الارض، اخلد معنا ماله، لیکن دې مایل شه په طرف د ځمکې باندې. الله وی دې لاندې سفلي حرکات شروع کړل او ښکته او کمزورې خوی یې شروع کړ، لاندې خوی. اخلد الى الارض، دې مایل شه په طرف د ځمکې باندې او د تابعداري وکړه د خواهشاتو خپلو. نو پس مثال د ده لکه په شان د مثال د سپي دی. ان تحمل علیه یلهث، که چېرې ته حمله کوي په دغې سپي باندې نو یلهث یعنی یخرج لسانه، دې خپله ژبه راوباسي. او تترکه یلهث، او یا که ته پرېږدې ده لره غږ ورته نه کوي نو یلهث بیا هم دې خپله ژبه راوباسي. ځکه په ده کې یو لالچ دی او په ده کې یو حرص دی او د هغه خپل یو مزاج دی. ذلک مثل القوم الذین، دا چې کوم بیان شو مثال د هغې قوم دی چې کوم تکذیب کې په آیتونو زمونږ باندې. نو بس بیان که ته ای پیغمبر علیه السلام دې قیسې لره او دې واقعې لره، ښایېږي چې دوی فکرمند شي، سوچ به ورسره پیدا شي چې واقعي مونږ د الله حکمونه بدل کړل یا لیت العال وکړل، نو دغه انجام دی. ساء مثلا القوم الذین، ډېر بد دی مثال د هغې قوم چې هغې تکذیب کړی دی په آیتونو زمونږ باندې او په نفسونو خپلو باندې دوی ظلم کوونکي دي. هر هغه څوک چې هغه هدایت وکړي الله رب العالمین هغه ته، نو هغه هدایت یافته دی. او هر هغه څوک چې ګمراه کړي الله پاک هغه لره، نو بس دغه کسان چې دي نو دا کسان تاوانیان دي، یعنې فی الدنیا والآخره. ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اوس الله وي دا وجه څه ده؟ الله وي ما جهنم او جنت دواړه پیدا کړي دي، نو خامخا دواړو ته به خپله خپله خوراکه میلاویږي. خو اوس دلته دا دی ولقد ذرأنا لجهنم، ذرأنا معنا خلقنا، نو دې نه معلومیږي چې الله ما ډېر انسانان جهنم له پیدا کړي دي. او بل ځای کې هم موږ وایو چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چې دا الله تعالی ما خپل عبادت له پیدا کړي دي او دلته ما جهنم له پیدا کړي دي. نو وایي دواړو کې اصل کې د انسان تخلیق چې شوی دی یا د پیریانو، نو دې کې حکمت دا دی چې الله عبادت له پیدا کړي. دا خو علت نه دی، لکه مونږ وایو افعال د الله تعالی معلل بالاغراض نه دي، خدای حکمت دی. او عاقبت یې دا دی، دلته کې دا لام د تعلیل نه دی لجهنم، دې ته وایي لام د عاقبت. دې په روانه په شاړه سر شو انجام یې څه شو؟ جهنم. لکه قرآن پاک کې به مونږ لراشي فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا، فرعونیانو موسی علیه السلام په صندوق کې راوچت کو، څه لپاره؟ وایي چې دشمني شي. چا کار سره چې خپل دشمن راوچتوي، هغې خو دشمنۍ له نه و راوچت کړی، هغې خو د تبني لپاره راوچت کړی و چې په زوی باندې به ونیسو او مینه محبت به ورسره کوو. خو پېښه دا شوه، انجام یې دا شو چې د هغه نه دشمن جوړ شوه. نو دا لام دې ته وایي لام د عاقبت. نو بیا په دواړو کې تضاد او ټکراو په نظر نه راځي.
ولقد ذرأنا لجهنم او خامخا بتحقیق سره پیدا کړی دی مونږه د جهنم د پاره ډیر د انسانانو او د پیریانو نه چې کوم کفار او مشرکین دي د دوی د پاره زړونه دي چې دی پوهه نه حاصلې پاغه سره او دوی د پاره سترګې دي چې دوی لیدل نه کوي پاغه سره حق نه ویني او دوی د پاره غوږونه دي چې اورېدل نه کوي پاغه سره د دې خلقو مثال کل انعام لکه پشان دي د چار پایانو شو بلکې الله تعالی وی چار پایان لا بیان خدي بل اخر پیجني د مزرات نه غورزان بچکی ښه بيزا ګډه چیلاغه د zarar څه نو دومره منډي وي او الله تعالی وی تاسو خو جهنم لغاړه غټي ور رواني نو تاسو خو د مزرات نه ځان نه بچ کوي د چار پای نه هم لاندې شي اولئک کل انعام بل هم اضل بلکې دوی ډیر گمراه دي داغینه او دا کسان چې دا غافل او بے خبر دي ولله الاسماء الحسنى اوس دوی بنیادی خبره خو د الله تعالی هغه د وحدانیت دا ټول جګړه په بنیاد ده او دا ټول مخالفین او مشرکین دا غي سره دغه معاملې او تنازع ده دا الله تعالی د وحدانیت عقیده ذکر کوي چې ولله الاسماء الحسنى او بل دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به یا الله یا رحمان نو باغی او بعد مخالفینو تاړي بجاو کړل نعوذ بالله په خپل وی شرک کوي مونږ ته وی د یو الله ای په خپل دوا ته आवाज وکړو نو الله تعالی وی دا اسماء مختلف دي مسما د ټولو یو ده عباراتنا شتا وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير که رحمان دے که رحیم دے او که خبیر دے که بصیر دے دا ټول د الله نمونه مبارک دي احادیث مبارکو کې راځي چې دا یو کم سل نمونه د الله رب العالمین اسماء الحسنا دي ولله الاسماء الحسنى او خاص د الله رب العالمین لپاره دي هغه نمونه خیستا نو پس تاسو بلې الله رب العالمین له باغې سره او پرې دې تاسو هغه کسان یلحدون فی اسمائه چاغي کوواله کې په نمونه د الله رب العالمین کې الله یې پرې دې دا څنګه کوواله کې نو داغي د الله نمونه مبارک راخصي او باغې کې چې کوم دین هغه ګډوډ کړی دي لات نو دای د الله نه جوړ کړو منات دای د منان نه راخسته وو او عزا دای د عزیز نه جوړ کړو ها نو نمونه د الله دی او دوی په کې چې کوم دین هغه تړل پرانستل وکړل او نور چې کوم دین هغه خلق له نمونه کې او د نور معبودان باطل الله دا الحاد د الحاد معنا کوواله دین په کګل باندې روان شو یلحدون فی اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون زبد چې بدل به ورکړي دوی ته د هغه عمل چې دی هغه لره کوون کې دي او بعد په هغه خلقو کې چې پیدا کړی دي مونږ هغه لره یو داسې ډله او جماعت دي چې دا امت محمدی دی ښه امه يهدون بالحق چاغي خلقتا هدایت دی په حق سره امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي وبه يعدلون او دې دغه حق مطابق دی انصاف کوي او د انصاف معامله کوي والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې هغه دروغجن ګڼلې دي آیاتونه زموږ لره سوال دا پیدا کیږي چې دا مخالفین دومره ناکاره خلق دي او پیغمبر علیه السلام سره په جګړه دي الله تعالی ایرانی سی ولینا نو الله تعالی وی الله تعالی کے ہاں دیر ہے لیکن اندیر نہیں داغه د پاره یو ټیم دی سنستدرجهم الله تعالی وی درجه په درجه ایرانی سم هغه کسان چې تکذیب کړي د پایدونو زمون باندې نو سنستدرجهم درجه په درجه باندې رانی سمونګ دوی لرا پوړی په پوړی درجه وی پوړی دا نمبر 1 د هغه زینا چې د عالمان دی باغی باندې و املی لهم انا امهل لهم او زه ډیل ورکوم دوی دا په تحقیق سره تدبیر زما ډیر مضبوط ته الله تعالی خلاصې دی نشي اولم يتفکروا دا اثبات د رسالت دی او دی پیغمبر علیه السلام ته نعوذ بالله مجنون وی الله تعالی دمرا یعنی عقل بدوی کې نشتا چې دمرا فصیح او بلیغ او معجز کلام یو سړی پیش کړي او داغه زندگی ستاسو سمخه د کتاب په شان ته پرتا ده او بیا تاسو هغه مجنون وایي اولم يتفکروا آیا دوی فکر او سوچ نه کوي دا شکایت دی دا غینا چې نه دې په دې ملګری د دوی باندې ملګری د دوی پیغمبر علیه السلام یادي ما بصاحبهم من جننه نشته په دې ملګری د دوی باندې لیوانتو په دې باندې جنون نشته او نه په پیریان نشته نه دې لیکن دیکھو يرون کې دې واضحه خلق د الله د عذاب نه یری او آیا نه ګوري دا خلق دی نظر نه کوي پاغه بادشاہ د اسمانونو او د ځمکې کې او په هغه کې چې پیدا کړی دی الله رب العالمین هغه لره من شیء دیوسیزنا کتبره چې څومره الله پیدا کړی دي
او بتحقیق سره شان دا چې امید دی ان یکون قد قترب اجلهم چرانی ذی شی وی هغه نیټه د دوی د مرګ یا د عذاب چې کم ټیم نه ډیره ممکنه ده الله وی کې دې شي د دوی هغه کفن بازار کې خرڅيږي غا فبأي حديث بعده يؤمنون نو پس پکم یو خبره باندې بعده یعنی بعد القرآن چې دې د قرآن غون ته کلام نه مني او غینه انکار کینو بل به بس باندې ایمان راوړي فبأي حديث پس پکم یو خبره باندې رسول د قرآن پاک نو دوی ایمان راوړي هر هغه څوک چې گمراه کی الله رب العالمین هغه لره نشته څوک هدایت کوونکې داغه لپاره ويذرهم منا يتركهم او پریدي الله رب العالمین دوی لرا چې پاغه سرکشیخ پلک يعمهون یعنی يترددون پاغه کې سرګردان دي يسالونك عن الساعه اوس پیغمبر علیہ السلام ورته سم شي ګوره عذابونه براشي قیامت براشي دوی بیا په دې خبره پورې ون ختم قیامت بکلي الله تعالی د قیامت علم دا خو د علم غیب مسله ده تو فرمایا چې په غیب باندې ز عالم نه یم او چې کوم نه د غیب خبر ما سره نشته کني که ما سره وې نو په کار دي چې عمر لماته منافع ملاوي دي او چرته ماته ضرر او تکلیف نه ملاوي دي هرنګ په وخت کې زما په ملګرو باندې څه تیر شو کوم ته پته وې نو موږ مخکې نه منسوب بندي کړي وکنه دا غي لپاره کوم ته علم نو او په واقعا د افق کې پیغمبر علیہ السلام باندې څومره تکلیف تیر شو او کله یو نه تاسو کاوه او کله بل نه تاسو کاوه او کله بل نه راي اخلا نو که چېرې ما ته په غیب باندې خبر وې نو بیا پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي ته وایي چې ما د ودونه پریشانی بیا نه راتله نو قیامت به کله راځي دا د غیب خبر دی او غیب صرف د الله رب العالمین سره دی په دې باندې بار بار اصرار مکوئ يسألونك عن الساعة سوال کی او تبوسونه کی دا کافران نو دا نفی د شرک فی العلم چې ګوره دا الله سره په علم کې په علم غیب کې هیڅ شریک نشته زمو سره شریک نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک وی ته اعلان وکړ سوال کی دي ستانه په بار د قیامت کې ایان مرساها یعنی ایان وقتها قیامت بکله راځي اصل کې ارسا او مرسا دا دې ته وی چې کله هغه کشته سمندري راشي او هغه لنګر داختنو کی او هغه خپل رسۍ چې کم دین او هغه ولا وتړي نو هغه کشته چې کم دې په ځای باندې ودرېږي نو دا دغه اقامت یادي نو دلته کې مراد د قیامت قائمېدل او دغه موجودېدل دي ایان مرساها چې کله به هغه وخت قیامت او دو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې په تحقیق سره علم د قیامت باندې د پروردگار زما دی لا یجلیها الا یظهرها نخکارا کوي چې کم دی د قیامت لرا فاغ خپل وقت باندې لیکن صرف یو الله قیامت چې کله راځي نو څوک به راولي الله به راولي نفي او اثبات پیغه د بل چا په اختیار کې نشته او تاسو د دین اسه کوم جوړوي چې ګینه تاسو وایي چې دا قیامت بکله بار بار وایي کله وایي رائے والا او کله وایي الله تعالی یو عظیم شان هنګامه ده هغه ذات معمولی شي نه ده ثقلت فی السماوات والارض یو درنه معامله ده قیامت په اسمانونو او په ځمکه کې ټول نظام بدل هم برهم کیږي او نه برازي دا قیامت تاسو لیکن اچانک او ناصابه او دې ته پوښتنه کې ستانه اے پیغمبر علیہ السلام په باره قیامت کې کأنک حفی عنها گویا کې چې ته خبر یې دغه قیامت نه دستانه بار برداشت مطالبه کوي لکه ته وایي چې تا ته علم دی او حلال کې دا علم حضرت الله په خزانو کې دی بل چا طرف نشته نو حفی معنا ان ته دا غینه خبري او یا يسالونك كانك حفي عن هذه سوال کې استانا گویا کې ته مبالغه کوونکې په سوال کې دا غینا ان ته ګینه بار بار دا غي سوال کې هر کتاب دا غي سوال نه کړي دا حدودي یو روش ته چې بار بار تاسو کې بار بار وی عذاب بکل راځي او قیامت بکل راځي تو دو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې علم د قیامت چې عند الله لیکن اکثر د خلقنا غن نه پويږي په دې باندې نو ناپوه خلق نا سمج خلق هغه ویږي نه مخلوق کې هم عالم الغیب شته نو هغه به انسانانو ته نسبت شروع کې او کله پیغمبر علیہ السلام ته وی کله وی نن دا دغه څه چې واسطه چې انټرنیټ دی دا بل کسان کار کوي ها
ولكن اکثر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې زه مالک نه یم د خپل ځان د پاره نفعا یعنی ضر نفع دفع نفع جلب نفع نفعا جلب نفع دراخ كله دفعي ولا ضرا يعني ولا دفع ضر او ند دفع كله ضرر ما سره خدای اختیار نشته الا ما شاء الله لكن بشري غواړي الله رب العالمين او بیا د دلیل